السلام علیکم ملګرو، څنګه حال دی؟ ښه ملګرو، زه به نن تاسو ته ښیم چې تاسو به په خپل موبایل کې سی وي څنګه جوړوئ. صحیح ده. تاسو ته به زه نن مکمل طریقه ښیم چې سی وي به تاسو په خپل موبایل کې په 10 منټه کې څنګه جوړوئ. بل دا چې سی وي څه شی دی، سی وي د څه لپاره استعمالېږي، زه به تاسو ته کمپلیټ ډیټیل په دې ویډیو کې ښیم. صحیح ده. ویډیو به پوره ګورئ، او بل کومو کسانو چې تر اوسه پورې زموږ چینل دی سبسکرایب کړی نو پلیز زموږ چینل سبسکرایب کړئ. صحیح شو. دغسې مزید انفارمیټیو ویډیوګانو لپاره نو خپل ټاپک لرو. تاسو ته به تمنیل نه پته لګېدلي زموږ ټاپک د څه مباره کې. ټول ناول چې کوم دی سی وي وایي څه ته. نو سی وي یو داسې شی دی، د دې ابریویشن څه مطلب کریکولم ویټایي ورته څوک وایي، څوک ورته کریکولم وایټي وایي، څوک ورته ریزیومي وایي. صحیح شو. لیکن په شارټکټ کې د دې څه نوم ورته خلک وایي، سی وي ورته وایي. صحیح شو. بالکل سمپل. نو دا د دې لپاره استعمالېږي که فرض کړه چې ته جاب له اپلای کوې، یا چې کوم دی بهر ملک ته د جاب لپاره اپلای کوې، یو کمپنۍ ده او هغې ته چې کوم دی ته اپلای کوې، ته به ورته د څه به ورکوې، هغه به تا ته وایي چې ته ما ته خپله سی وي راولېږه. نو سی وي یو ډېر مین شی دی. صحیح شو. کوم فرض کړه موږ په خپل وطن کې جاب کوو یا موږ بهر کنټري کې چې کوم دی جاب دپاره اپلای کوو، نو هغه به زموږ نه ټول اول چې کوم دی څه غواړي، هغه به سی وي غواړي. نو سی وي چې کوم دی دا مکمل یو پیج دی. صحیح ده. په هغه کې ستا مکمل انفارمیشن په یو پیج کې ستا د ایجوکیشن معلومات یې، ستا چې کوم دی نو ستا د کنټري، ستا د پاسپورټ یې، ستا د شناختي کارت مکمل ډیټیل په یو پیج کې راټول شوي. صحیح ده. هغه بالکل تاسو په خپل موبایل کې ځان له جوړ کړئ او د ځان سره سیو کړئ چې کوم ځای کې هم تاسو اپلای کوئ، مطلب بهر ملک ته اپلای کوئ یا په خپل وطن کې مطلب یو کمپنۍ کې جاب کوئ. صحیح ده. نو هغه بس تاسو ناول سی غواړئ، تاسو سره په موبایل کې ډایرکټ پرېږدئ، ورته وټساپ کولی هم شئ. صحیح ده. بلکې بای هینډ ته وړئ، بای هینډ هم نه شي، بالکل هغه به دله پرنټ کړي او راوبې باسي. بل په وټساپ هم خلکو ته لیکلی شي، په ایمیل هم لیکلی شي. نو بالکل یو سمپل طریقه به زه ښیم. صحیح ده. او بالکل پروفیشنل سی وي به زه ښیم چې تاسو په خپل موبایل کې څنګه جوړوئ. یو پروفیشنل، یو عام نارملی پروفیشنل د دې لپاره وي لکه مطلب ته یو جاب کې ته نرسنګ کې. صحیح ده. ستا په الکټریشن کې ایکسپیرینس دی، ته د هغې دپاره خاص د الکټریشن دپاره یا د ټیچنګ دپاره یا د نرسنګ دپاره ته اپلای کوې، ته به کې خاص هغه جاب چې کوم دی ډیټیل لیکې. صحیح ده. دغې ته موږ پروفیشنل سی وي وایو. صحیح ده. تاسو ته به زه مکمل طریقه په موبایل کې ښیم. صحیح ده. راځئ موبایل سکرین له زه مکمل طریقه تاسو ته ښیم. نو د هغو دپاره یو اپلیکیشن دی، بالکل فری اف کاسټ دی. صحیح ده. هغه به تاسو ډاونلوډ کړئ. د هغې څه نوم دی، ریزیومي پی ډي اف میکر. صحیح ده. دا به بالکل په پلی سټور کې سرچ کړئ، دا به تاسو ته راوړي. زما سره اوس کنیکشن لږ سلو دی او دا بالکل آفلاین دی. ځان له به ډاونلوډ کړئ، بس نیټ بند کړئ او ځان له به جوړه کړئ. صحیح ده. نو سی وي موږ څنګه جوړو، په دې پلس نشان به کلیک والو. صحیح ده. دلته کې به خپل سی وي له نوم ورکړو. صحیح ده. چې په څه نوم ته جوړی، زه وله ورکوم حسن خان. صحیح شو. دلته مطلب ته به کوم نوم باندې سی وي جوړه، اول به خپل نوم ولیکئ. صحیح زه اوس لیکم فرض کړه زاهد خان. صحیح شو. دویم خپل ایمیل آی ډي به ورکړئ، ستاسو چې کوم ایمیل اډرس دی. صحیح ده. هغه زه ورکوم. دریم اپشن چې کوم دی خپل کانټیکټ نمبر به دلته ورکړئ. صحیح شو. څلورم خپل ډیټ اف برث به ورکړئ. صحیح ده. نو دا دریم بل کوم اپشن چې کوم دی جنډر، مطلب که میل او که ته فیمیل، نو دې ته به یو ته نښه وکړئ. صحیح ده. سنګل میرډ، زه میل یم، زه میل ته نښه وکړم. که فرض کړه تاسو فیمیل ځان جوړوئ نو تاسو به فیمیل ته نښه وکړئ. بل سنګل یې که میرډ یې، زه سنګل یم. هسې پاسپورټ ډیټیل، تاسو پاسپورټ چې کوم نمبر دی هغه به دلته ورکړئ، ډبلیو ای وغیره داسې په خپله کې راځي که نه. دلته به خپل اډرس ورکړئ. صحیح شو. دلته کې به سیټي نیم ورکړئ. پین کوډ به تاسو څنګه د خپل ایریا معلوموئ، په ګوګل کې به سرچ کړئ پین کوډ. صحیح ده. یا زیپ کوډ تاسو ته به راوړی، په دې ځای کې به هغه ورکړئ. صحیح شو. ما هسې رینډملی ورکړو، تاسو به خبر ډیټیل باندې ورکړئ. صحیح ده. بالکل چې ستاسو به ډاکومنټ سیستم کم دغه دی. صحیح ده. نو هغه به تاسو په دې کې ورکوئ. دروغ وغیره به پکې نه وایي. صحیح ده. که ستاسو پاسپورټ څه دي یا که ستاسو شناختي کارت غواړي، څه ډاکومنټس د هغې نمبر یا نوم، هغه بالکل ریل په دې ځای کې ورکوئ. صحیح ده. دلته کې به خپل پکچر واچوئ، ساري نیشنلټي کې به ورکوئ پاکستاني. صحیح ده. بیا به لاندې راشئ، دلته به خپل پکچر سلیکټ کړئ، دلته دې فایل به کلیک والی، تاسو به ډایرکټ ګیلري رابوځي. صحیح ده. تاسو به څه وکړئ، د هغې نه به پکچر یو کلیک کړئ او دلته به یې راوړئ. صحیح شو. دلته به خپل سګنیچر ادا کړئ. که فرض کړه تاسو سره د خپل سګنیچر امیج په دې به کلیک والی، که نه تاسو به په دې ډرا باندې کلیک والی. صحیح ده. ډرا به کلیک والی، دلته کې به خپل سګنیچر هغه وکړئ. صحیح شو. په اوکې به کلیک کړئ، نو سګنیچر ستا ډیټیل مکمل لالو. صحیح ده.
بیا به دویم پیج له لاړ شئ. صحیح ده. د ریزیومې چې کوم هیډینګ دی صحیح ده د هغې ته پیج له به راشئ. دلته کې په هغې کوم په سر چې د هغې کوم لاین تللی ډېر لازمي دی دا به ورکوئ. صحیح ده. لکه مطلب ته پروفیشنل سی جوړی که نه الیکټریشین جوړی یا چې کوم دی نو ټیچینګ وغیره یا د بل چیز کمپیوټر ساینس څه دپاره اپلای کوي که نه نو هغه به دې ځای کې ورکوي. صحیح لکه زه جوړوم فرض که الیکټریشین. صحیح ده. نو دا وشو. بیا به که فرض که تاسو ته معلومات نه وي نو دلته تاسو ته مکمل اگزامپل ورکړي دي که نه. اینډرایډ ډیولپر وذ 11+ year of experience تاسو سره ورکړئ. electrician with 4+ years of experience. صحیح شو. تاسو سره دغه چې کمپلیټ کړ خو کې ډېره مزه به وونکي. بل دا چې تاسو دغه په بل پروفیشنل ټایپ بشي. په دې ځای کې به ولیکئ کیریئر ابجیکټیو. کیریئر ابجیکټیو څه ته په دې پلس نشان باندې کلیک والی. دلته کې تاسو ته مکمل اگزامپل درکړو چې کوم پکې تاسو راغلي نه ټول نه وخت پکې زما د اولنی دی دغه ورکړئ. صحیح شو. سیک امپلایمنټ ویت ویر I can use my talent and skill to grow the company. صحیح ده. ډېر یو ښکلی هیډینګ دی. دریم به بیا راشئ ایجوکیشن کوالیفیکیشن چې کوم ستا دی. صحیح ده. ستا د سکول چې کوم ډاکومنټس چې هغه مکمل تاسو په دې ځای کې ولیکئ. پلس نشان به کلیک کړئ. صحیح ده. ستا ډګري څه ده. زما سره ډپلوما ده. صحیح زه به ورته هغه ولیکم DAE الیکټریکل. صحیح ده. دلته کې ستا د کوم انسټیټیوټ نه مطلب دغه کړی دی DAE کړی دی. صحیح ده. نو زه به ورته څه یم پان ټیکنیکل کالج. صحیح ده. دلته په خپل کالج نوم ولیکئ. دلته به یونیورسټي ولیکئ. صحیح شو. سوات بورډ سوات یونیورسټي ساري. دلته به خپل یونیورسټي ولیکئ. بل دا ستا په مارکس چې کوم دی د هغې 100% و. صحیح ده. که CGPA تاسو به د هغه ولیکئ که خو نه زموږ پرسنټیج دی زما پکې 63% و. صحیح ده. دا به پکې ولیکئ. دلته کې چې کوم دی نو ګریجویټډ یا پرسوینګ. ګریجویټ څه مطلب که تا ګریجویشن کړی دې ته به کلیک وکړئ. نښه به ورته وکړئ. صحیح ده. که ته پرسوینګ مطلب که ستا تعلیم مزید جاري ته بیا دې ته نښه وکړئ. صحیح ده. نو زما ګریجویټډ دی زه به دغه ته نښه وکړم. year of passing تا په سویم کال کې پاس کړم 2017 کې دی زما دا به ورکړئ. اوکې به کلیک کړئ. صحیح شو. ستاسو د دې ځای کار ختم. اوس راشئ ورک ایکسپیرینس ته. صحیح ده. چې ستاسو په کار کې څومره ایکسپیرینس دی. ایکسپیرینس لازمي شی دی ګوره په CV کې. صحیح ده. ځکه چې وداوټ ایکسپیرینس تا له دومره ویلیو بیا نه درکوي هغو. صحیح ده. نو پلس نشان کلیک کړئ. ارګنایزیشن مطلب تا په څه کې کار کړی دی پوه شوئ. نو ما کړی دی په واپډا کې. ډیزګنیشن مطلب ستا عهده پکې څه وه. زما پکې الیکټریکل انجینیر. صحیح شو. دا پکې ورکوئ. صحیح ده. پریویسلی امپلویډ یا کرنټلی مطلب ته پکې وی که نه اوس پکې نه زه پکې څه ومه پریویسلی ومه. صحیح شو. لکه مطلب ما پکې کار کوم د کم کال نه دی کړی دی. صحیح ده. زما 2017 نه ما شروع کړې وه. صحیح ده. او بل پکې زه د 2021 پورې ومه. صحیح ده. دلته کې به د کم نه تا جاب سټارټ کړی. صحیح ده. د هغه یار به پکې ولیکئ یو چې کم باندې تا اینډ کړی دی تا مطلب جاب پرېښودی د هغه کال به پکې ولیکئ. صحیح ده. دې به کلیک والی ستاسو کار به دې ځای کې ختم شو. کم چې مین سیزونه زه به د هغه ښیم. صحیح ده. بیا راشئ پروجیکټ له. د پروجیکټ خو تاسو که فرض که څه کړي پلس نشان والی په دې ځای کې خپل پروجیکټ ولیکئ. که نه یې کړي دا سکیپ کولی هم شئ. سکیل اینډ ادر. صحیح شو. دا هم یو ډېر لازمي ټاپک دی. صحیح ده. ستا سره کم سکیل دی. دلته به تاسو خپل سکیل وښایئ. صحیح ده. زما سره د MS آفیس بل سره د ټیچینګ کې سکیل دی. صحیح ده. دریم را سره دی الیکټریشن یا الیکټرانیک. صحیح ده. دلته ستاسو کار ختم شو چې کم سکیل زده که ستاسو هر نمونه شی به تاسو دلته کې انټر کړئ. صحیح ده. په اوکې به کلیک والی. صحیح شو. دویم نمبر پکې بیا دی اچیومنټ تاسو حاصل کړي دي مطلب په خپل کار کې خاص تا په کوم ایریا کې انټرسټ دی مطلب ته په کوم ځای کې جاب کول غواړئ. که فرض که دوبۍ پکې که دوبۍ ته لیکي دوبۍ پکې ولیکئ. که نه په پاکستان کې نو دغه پکې ولیکئ. زه به د پاکستان ولیکم. صحیح ده. دریم نمبر کې هم دی نه هوبي راغلی دی. صحیح ستاسو څه هوبي ده مطلب ته په خپل فری ټایم کې څه کوې کرکټ کوې والیبال کوې. زه څه کوم کرکټ کوم. صحیح شو. بل پکې د لینګویج تا له کومې ژبې درځي. زه به پکې ولیکم اول نمبر پښتو. بل به پکې ولیکم اردو
بل انګلیش صحیح ده. دا مې پکې وکړې بل دا سټرینټ دغه ته پکې ضرورت نشته صحیح ده. خو دا کم مین چیزونه چې تاسو ته ما وښوو صحیح شو. د دې کار هم زموږ سره ختم شو. بیا به راشو یوزر ډیفاینډ فیلډ دې ته هم ضرورت نشته صحیح ده. ریفرنس ته هم نشته. ډیکلیریشن ته هم نشته. ستاسو چې مکمل څه شو هغه برابر شو. تاسو به یې وصفې نه صحیح ده. خاطر ستاسو کمپلیټ دغه شو بیا به تاسو راشئ په دې بر ټیک نشان به کلیک والی صحیح ده. دا ستاسو سی په لس منټه کې کوم دی تیاره شوه. ستاسو ډېره یو زبردست ټایپ سی جوړېږي. بلکې تاسو فرض که دکان ته ځئ داسې یو شاپ ته ځئ یو کمپیوټر والا پسې ځئ یا بل څه پسې نه بس تاسو نه کم از کم 1000 روپۍ یا چې کوم دی 2000 روپۍ چارج کوي صحیح نه. د هغې نه غوره خبر دا ده چې نن سبا هر څه په موبایل باندې کېږي. په خپل موبایل باندې ښه پروفیشنل سی جوړه کوي صحیح ده. بل دا په دې کې تاسو بیا ایډیټینګ هم کولی شئ صحیح ده. دا اوس زما مکمل سی شوه نو دغه نشان به وایي د پنسل د تاسو په دې کې بیا هم ایډیټینګ کولی شئ. که فرض که تاسو پسې نور کورسونه وکړئ یا بل څه صحیح ده نو بالکل تاسو کولی شئ. پوه شوئ. نو دغسې دا ستاسو مکمل ایجوکیشن شو. ستاسو ایریا ستاسو چې کوم دی هوبي ستاسو پرسنل کوم ډیټیل چې کوم دی مکمل ستاسو هر څه په دې یو پیج کې صحیح ده. نو تاسو اوس کوم ځای ته اپلای کوئ صحیح ده نو بالکل په اسانه باندې د خپل موبایل نه هغه ته ایمیل کوي یا واتساپ کوي. بالکل هغه به ایزیلی وګوري او تاسو ته به د جاب افر وکړي یا به تاسو دغه کوي صحیح ده. نو بالکل په اسانه باندې کېږي. د دغسې مزید انفارمیټیو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. بل زموږ فیسبوک پیج فالو کړئ صحیح ده. لازما صحیح شو. اوس په تاسو دا سیو کوئ په کوم ځای کې که فرض که چاته ایمیل کوو نو په دغې باندې کلیک والی په واتساپ وغیره تاسو لیږلی شئ صحیح ده. خو بل پی ډي اف چې کوم دی په دې کې تاسو سیو کولی شئ صحیح شو.